پرېږدي دا ترغه ورته بخنه نکوم الله فرمایي چې ترسو دی خپل کې صلح نه کړي کنه خبرې نه شروع کړي زه ورته بخنه او مغفرت نکوم الله تعالی دا غي وصف په دې الفاظ باندې کوي چې ډېر سخت ترونو په کافر باندې کافر سره ډېر سخت رویه کوله بد عقیده او گمراهانو سره خپل کې یو بل نظر او قربانو دغه طریقه د صحابه وا حدیث مبارک کې دا سي راځي نبی علی السلام مبارک فرمایي ابي هريره سے فرمایي وی نبی علی السلام مبارک به د پیر او د زیارت پورز روزه نیوا چاته نه تاسو کو چې قربان تاسو د پیر او د زیارت پورز باندې روزه ولې نیسئ د ابن ماجه روایت ته مبارک ورته فرمایي ان يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم د پیر پورز او د زیارت پورز د دې مسلمانانو د اعمال د الله دربار ته پیش کیږي مبارک فرمایي وی په دې ورځ باندې الله خلقو ته بخنه کوي د پیر پورز هم کوي د زیارت پورز هم بخنه کوي الا محتجرین مگر دو هغه کسانو ته الله بخنه نه کوي کم چې محتجر دي تسوق دي هغه دو کسان چې یو بل سره تعلق بند کړي پرې خو دی خبري بندي کړي وي اوچ پوچ باندې مونږ خلکو سره معمولی خبره راشي ذاتيات راشي د یو بل سره بیا خبري بندي کو په یو بل سلام ناچو د یو بل عادت نه کو مړې ژوندې ور سره نه کو د درې ورځې زیات خبري بندول په دین د اسلام کې دا منع دي ډیر خلک داسې دي اوس یو دا دی چې ته خبرې بندې یا قطع د تعلق کینو دا د بيدین خلکو سره وکا يهودي سره هندو سره سکھ سره عیسائی سره نصرانی سره یا داسې بيدین چې هغه په دین د اسلام کې کم د فرقه واریت جوړ شوی دی خلکو ورته هواګانی ور کړی دي شریعت وي دغه خلکو سره به قطع د تعلق کې ان شاء الله پاغي به درته یو جمعه مستقل بیان وکم بیا چې دې سره به قطع د تعلق کې فإياكم وإياهم دی به ځان نه ساتي او ځان به دوی نه ساتي ته چا په عقیده کې چې خلل راغی دي سړي سره به تعلق بیان ساتي لکه شیعاګان شو لکه خوارج شو لکه معتزله شو روافض یا لکه جبریه شو یا قدریه دي یا مجسمه دي یا مشبهه دي یا مختلف اقسام ډلې دي دې سره بیا قطع د تعلق کې شریعت درته داوي نه به دې سره نکاح کې نه به دې سره لین دین کې نه به دې نغستل خرڅول دې سره بیا قطع د تعلق کې د شریعت مسله ده به هر تقدیر د پیر پورس باندې او د زیارت پورس نبی علی السلام فرمای الله مسلمانانو ته بخنه کوي خو هغه مسلمان ته خدای بخنه نه کوي چې د خپل مسلمان رور سره درې ورځې زیات خبرې بندي کړي د ته خدای بخنه نه کوي الله تعالی فرمای یقول فرمای دعهما حتا یصطلحا پرېږي دا ترغه ورته بخنه نه کوم الله فرمای چې ترسو دی خپل کې صلح نه کړي کنه خبرې نه شروع کړي ورته بخنه او مغفرت نه کوم نو ګوره دا مسلمان رور سره خبرې بندول دا عظیم جرم دی ګناه ده دا به نه کوي د دې په ځای چرته وابي وګوره هغه سره خبرې مکوه چرته معتزلی پنځپیری بيدین وګوره هغه سره مکوه چرته نور د ګمراهان د جبریه وګوره هغه سره مکوه خپل مسلمان رور سره تعلق مضبوط وساته د صحابه کرامو عادات سو قران کې الله تعالی دا غي وصف پدې باندې کوي چې اشداء علی الكفار رحماء بینهم اغي په کافر باندې بيدین باندې بد عقیده باندې منافق باندې هغه باندې ډېر سختی کوونکیو اغي سره ډېر سخت رویه کوله تعلق به ور سره پر خو دي او سختی به کوله خو په خپل درمیان کې د یو بل نظر او قربانو په یو بل باندې پسمي سارنو هر سنه ورته تیرو یو بل سره دومره محبت او د کافر او بيدین سره به داسې سخت تعلق الله تعالی دا غي وصف په دې الفاظ باندې کوي چې ډېر سخت ترونو په کافر باندې کافر سره به ډېر سخت رویه کوله بد عقیده او گمراهانو سره خپل کې د یو بل نظر او قربانو دغه طریقه د صحابه وا ځکه خو الله تر قیامت خلکو ته وي چې د دین راضي مو صحابه زمانه راضي دي سبحان الله منولا د صحابو نه خو ځکه الله راضي مو چې داغي ناس ته ولاړه تعلق هر څه چې د الله د پاره او موږ د دنیا د مفاد د پاره خلکو سره لین دین هم کو تعلق هم کو د الله د پاره نه کو ځکه خو موږ باندې عذاب پسې عذاب دي